یو ځل نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمایل واه واه پنځه سيزونه داسې دي چې د عمل نامې تللو په تله کې هغه ډېرې زیاتې درنې دي. نمبر 1 لا اله الا الله ویل، دویم الله اکبر ویل، دریم سبحان الله ویل، څلورم الحمدلله ویل، او پنځم هغه بچی هغه ماشوم چې مړ شي او مور پلار په هغې باندې صبر وکړي، نو دغه پنځه څیزونه په تله د عمل نامې کې دغه پنځه څیزونه ډېر زیات درانه دي. نو موږ تاسو ته پکار دي چې د دې ذکر وکړو، د دې ورد وکړو، د دې یاد وکړو، د دغه تسبیحات موږ تاسو په هر ټایم باندې ووایو. او بل حدیث پاک کې داسې هم راځي، نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمایي چې څو راتلونکي داسې کلمې دي چې د هغې ویونکی د هغې نه نامراده کېږي نه، هغه دا دي چې د هر فرض لمونځ نه بعد 3 ځله سبحان الله ووایي، 3 ځله الحمدلله ووایي، او 4 ځله الله اکبر ووایي. دا داسې کلمې چې د دې ویونکی د دې نه نامراده کېږي نه. نو د تسبیحاتو ډېر زیات فضایل دي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک بل حدیث پاک کې فرمایي چې 2 کلمې داسې دي چې هغه الله رب العالمین ته ډېرې خوښې دي، په ژبه باندې سپکې دي، په تله د میزان کې هغه ډېرې زیاتې درنې دي. هغه دا دي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. دا ټول د الله پاک بړایي ده، د الله پاک صفات دي، د الله پاک حمد بیانول دي، بهترین کلمې دي. د دې وظیفې پکار دي، د دې ورد پکار دي، د دې یادول پکار دي، او دا خپل ژوند کې راوستل پکار دي. نو دا ویډیو د سره مخکې د الله د رضا لپاره نور ملګرو سره شیر کړئ.